أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم ای بنی اسرائیلو یاد کئ تاسې د مو هغه نعمتونه چې مو په تاسو باندې کړي وو واوفوا بعهدي او وعده پورا کئ زه به خپله وعده پورا کړم اوفي بعهدکم تاسې خپله وعده پورا کئ وایای فرحبون او مونه وډور شئ وآمنو ایمان وروړئ بما په هغه څه انزلتو مصدقا لما معکم چې مو نازل کړه ده او هغه تصدیق کوونکی ده څه چې تاسو سره دي ولا تکونو اول کافر به تاسې د پیله کافرونو غونته ما جوړیږئ ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا او ما تاسې وخولئ د مو ایتونه لږ غونتې قیمت منتې وایای فاتقون او مونه وډور شئ بسم الله الرحمن الرحیم دین پہلا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم دین خطاب الله رب العزت ټول مسلمانانو ته کړه چې خلکو څومره چې د ادمو عبادت وکوي چې الله پاک د ټول انسانونو تخلیق کړه دا نو قران پهلا خطاب ټولو خلکو ته وکړه بیا چې هغه خلکو مت کوم مدینه نعمتونه یا روحاني نعمتونه دي دې ټولو تذکرہ وکړه نن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي دا پنځم نمبر رکو چې دا د کې خطاب خاص کر د بنی اسرائیل دا او دا خطاب چې وی دا به تقریبا 14 رکوع رسي چلیږي تقریبا 10 رکوع دا سدي چې الله رب العزت بنی اسرائیل ته خطاب په دې کې کړه ده اول خبره دا چې بنی اسرائیل دا څوک دي نو مفسرینو په دې باندې مختلف خبرې لیکلې دي خو بهر حال اصل خبره دا ده چې بنی اسرائیل دا یا د یعقوب علیه السلام دویمه نوماوه یا د یعقوب علیه السلام لقب و به د یعقوب علیه السلام اولاد روغلال هغه ډیر شوال 12 قبیلې شوي هغه نه څومره خلق چې پیدا کېدل هغه ته بنی اسرائیل لیکي او په هغه یعقوب علیه السلام اولاد کې چې دا هغه وخت یا د دې وخت څومره يهوديون دي هغه د دې نسل کې دي او عیسایون هم داسې دي چې هغه د یعقوب علیه السلام اولاد کې تر اوسه سره روان دي نو دی وجنا دتا په بنی اسرائیل سره خطاب وکړل چې یا اسرائیل مطلب د الله غلام ال مطلب الله نو د الله بندا یعنی یعقوب علیه السلام خو د الله خاص بنداو نو د اغي نسل ته خطاب ده بل دا چې الله رب العزت په دې باندې ډېر خاص انعامات کړي نو دی وجنا چې کلا دا صورت دي کې چونکه مکی سورتونو آیتونه هشتا او مدنی سورت تا نو مدینه ته چې نبی علیه السلام روغلال اغزو کې يهوديون چې اغه قبایل موجود وو او اغه ته خطاب او هغه ټیم چې څومره يهوديون وو بني اسرائيلي وو هغه په علم کې هغه په فنونو کې ډېر ماهر وو نو څومره چې عرب وو هغه ډېر عرب تکړه وو خو لیکن هغه جهلا او جاهلون وو علم کما وای سره نو بیا و چې د څه کول بیا و دا بني اسرائيل ته تل دا يهوديون نه به پاته کوله یو خو به دی وجه دی غورو به قدر احترام ډېر وو چې هغه اهل کتاب وو بل دا چې هغه په فن کې یا په تعلیم کې دنه مخ کې او دا قران الله رب العزت قران مجید کې فرمایلی دي چې يهود په دوه طریقو منته په دنیا منته حکومت کوي حکمرانی وکي مطلب دا د ایتونو مطلب دا چې مسلمانانو منته ودی پوسوي اول واجدا چې د کله د الله رسای مضبوطه ونسي دویم دا چې د خلق باغ دوړ چې دا هغه د خپل کنټرول کې کی نن پورا دنیا چې دو د يهود په کنټرول کې دو او څومره خلک چې دي د مخ کې دي نو دی وجنه د منته الله پاک ډېر غټ غټ نعمتونه کړیو
او تر وړ کتابونه آسمنی دایته ملاو شول د تورات غونته کتاب دایته ملاو شول د موسی علیه السلام غونته پیغمبر او یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام دا سه وړ پیغمبرون حتی چې د موسی علیه السلام یا یعقوب علیه السلام نه ونس د عیسی علیه السلام رسي 4000 انبیا الله رب العزت په دای کې رستولیو او سليمان عليه السلام داود عليه السلام ته انبیاء الله پاک دای تیر کړیو چې هغه حکمرانون هو هغه ته بادشاہي ډېر کړی بهرحال خو بیا ورستو دی چې کله د الله پلیاری او سید الله چې څومره کتابونه دی تر غولیو هغه منته مضبوط وو بیا د منته الله نعمتونه هو لکه غټ نعمتونه ډېر نعمتونه دي چې څومره ها په دای منې نعمتونه دي هغه عام دي چې موږ به نو خو غټ نعمتونه په دای داو چې الله پاک فرعون نه دته نجات ورکړه الله پاک دمنې برونونه ورول کاج سلای وی الله پاک دته منو سلوا خروق چې د کلا غشتال الله پاک تیور خروق ورکړه نو دا غټ نعمتونه په دای وکړل دیو جنا الله پاک دلته کې اصلاحي خطاب چونکی يهود مدینه ته هغه ته دعوت و دیو جنوي چې اذكر نعمتي التي انعمت عليكم چې یود کای هغه د مو نعمتونه چې کوم نعمتونه مو په تاسو باندې کړیو واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم زب خپل وعده پورا کړه تاسو خپل وعده پورا کړئ نو دا د الله قانون دا چې الله څه یلی دي کوم احکامات بیان کړي کوم حدود قانون یې شدا د منې چې کوم سړی چلیږي الله چې څومره ودی دی هغه به پوره کیږي کغه په دنیا کې وي کغه په آخرت کې وي که دنیوي ودی دي که اخروی ودی دي چې یو سړی د الله سره کوم عهد ودی پیمانه کړه دا هغه منته قائم وي دنیا کې ودی ته مسله نرسي ادا داس ګمړیل نه شو چې بالکل دنیا کې بغام نه وي ټینشن وي بیا خو دنیا نشوا دنیا مقصد خداغه د چې دلته مختلف حالات ترسي ها خو چې کله یو سړی د الله حدود کې او د الله قانون کې ان نه وي نو بیا به د ټوله مسلې چې دي دا به حل کیږي نو الله دې سره څه ودا کړی وا نو علما دوی خبرې لیکلې دي یو خبره دا لیکلې دي چې الله دې سره دا ودا کړی وا چې څومره آسماني کتابونه چې دي دا به تاسو منئ یعنی د خویل کتاب وسمنو کتاب ترتال هغه کتاب مطابق به ژوندۍ تیروي چې دغه ذکر یعنی تورات ته هغه ذکر قران مجید کې شته دا قران بلجو کې فرمایي چې الله یې چې د قران د تورات چې دا منزل کړه دا او دا هدایت ترانو دو یعنی هغه مطابق به ژوندۍ تیروي بل لا چې په دغه تورات کې دا خبره ها شوه دو چې تورات باب نمبر 17 صفر استثناء کوم دا هغه کې آیات نمبر 17 18 کې الله پاک موسی علیه السلام ته دا وی چې زه د تو یو بل ورور د ته رستاو چې هغه به د مو خبره خپل خلینه کوي او هغه به دا خلک ایمان اړیر سی وو یعنی نبی علیه السلام مراد نو دا دعوه چې به نبی علیہ السلام چې روشي هغه قران وروړي نو هغه ټول به تاسو منئ په هغه به تاسو ایمان او یقین ارړی نو او دای چې غولي هدا مدینه تر وو دا دغه تر غولي چې دی چې څومره علما او څومره علم ولا خلق وو هغه دای ته دا یلیو چې به د اخري نبی ظهور چې کیږي هغه به د یسرب نه کیږي دی لکه نه یا بو مقینه کیږي عربونه بو کیږي نو دی وجه ډیر غولیو چې اخیری نبی روشي چې موږ څوک بیا ایمان پرولو خو لیکن دی بیا ایمان نه وروړل ایمان ویل نه وروړل ایمان صرف په دغه ضد نه وروړل چې دی وی چې موږ خو بنی اسرائیل یو دا خو بنی اسماعیل نو پیچار وا چې اخیری نبی مشتر غلوا بنی اسماعیل کې ویل روغلل بس په دې هغه وخت نه جنگ شروع ده د مسلمانانو يهود تر قیامت رسېبو داوی نو الله پاک ته چې زبو تو سه ودا به پورا کوي زبو خپل ودا پورا کوم و ایا فرحبون او مون وډر شي یعنی الله نه وډر شي الله دمر نعمتونه په دې وکړل نو هغه ټول دی الله قدرت و داسې دی الله عذاب نه بیا دی الله عذاب په دې منته روح غلا چې کله دې ټیک وو خو الله نعمتونه وکړو چې کله دې کې شر او فساد روغلال او نفسانی خواهشات روغلال هغه خبره پکې روغله چې څه به زړوي هغه به کول او د الله قانون خیال ونه سوتال بیا الله رب العزت په دې منته چې دې کوم ټیمپل جوړ کړو سليمان عليه السلام چې کوم ټیمپل جوړ کړو عبادت خانه جوړ کړي وا
هیکل سلیمانی ته لکیږي. سلیمان علیه السلام جوړ کړل. د عیسی علیه السلام ارتلنه نه 600 سال پهلا بخت نصر په دای منته مسلط شوال. هغه معبد خانه چې وا ټیمپل اف سولومون هغه اعلان کړل. بیا د جوړ کړل دوباره هیکل سلیمانی چې بیا جوړ کړل. بیا په دای منته د نبی علیه السلام بعثت نه 500 سال پهلا دایمنتی رومیون حکیمون شول او هغه څکړل هغه نه اعلان کړل. ها خو هغه کې دا وشول چې یو خندق چې دغه معبد خانه هغه ټیمپل هغه پوت شول. هغه ته ویلینګ وال یې لکېږي، دیوار ګیریا، دیوار ماتم چې اوس هم د ته څه مسله ارسی به د هغه دیوار ته ارسی هغه کې هغه خندق سرداري او هغه کې د ماتم خپل منوي. و امنو بما انزلت مصدقا لما اچا. نو دویمزلی بیا هغه اعلان کړل. اوس دریمزلی د اغي نقشه او اغي منچار هغه شروع کړي دو چونکه مسلمان غفل ده. خو بهر حال کو خدا خبره کای بیا ته ازادانه رای هنه بینه ولا نو بیا مجبورې وي. خو بهر حال هغه په اغي منطق خپل کوشش بیا جوړ کړی دا چې دریمزلی تړ ټیمپل کوم دا هغه جوړی لګیا دی هغه پر ډنچا هغه چار شروع کړي دو. نن چې د غزه فلسطین او یا د مسلمان در بدر کوي و چې پوناک جنگونه په مسلط کې دا ټول د يهود کتابو او د هغه دا ټول تجربې دي هغه ته هر څه لګیا دي. و امنو بما انزلت مصدقا لما معكم او ایمان وروړی په هغه څه چې مون نازل کړه دا مصدقا لما معكم او هغه تصدیق کوون کدا چې تاسو سره څه دي یعنی قرآن تصدیق کون کدا چې تاسو سره څه دي یعنی پهله تورات تصدیق کون کدا، زبور تصدیق کون کدا، انجیل تصدیق کون کدا. هغه کې چې خبرې دي قرآن کې هغه حواله سره خبره شته ده او قرآنی چې هغه آسماني کتابونو بل دا چې قرآن کې د نبی علیه السلام د نبوت خبره ده هغه تاسو په تورات کې هوا او څومره آسماني کتابونو دي هغه کې هوا. نو لہذا هغه اومنه دیو جنا قرآن چې مصدق لما معكم چې تاسو سره چې دیغه تصدیق وکي ولا تکونوا اول کافرین به او تاسو پهلا غونډه کافرون ما جوړیږي. مطلب دا پهلا تاسو شر او فساد شروع کړل هر څه مو کړل هغه سی بیا ما جوړی رسیدا يهود ایمان وروړی يهودي مدینه ته غټم کې خاص خطاب و ولا تشتروا بیااتی ثمنا قليلا و اياي فتقون. او د مو ایتونه چې دي دا لږ غونډه قیمت منته ما خلای و اياي فتقون او مونږ وډور شي. یعنی یهود کې دا مسله هوا یهود عام خلک چې هغه کې مسله وا چې هغه بو داسې چارې کولې چې هغه بو هغه من پابندي وا به چې علماو دغه علم ولا خلک بو هغه بو څه کول هغه بو خپل اغایتونه چې دي هغه بو خلکو بو پیسې کړې به حکمونه فکر دو بدل به وکړل تحریف په وکړه. دیو جن الله رب العزت دا چې د مو ایتونه چې دي د دې لږ قیمت منتدا ما خرڅوي. ها دین یو مسله دا هنوزي چې آیا چې د څومره عبادت دي مطلب د جامع کول دي امام سب دا مؤذن سب دا مدرسې کې مدرس سب دا نو تدریس ولدا دیتا تنخواه او خوستان یا دا ارکول جایز دي که جایز نه دي. دا مسله شارټ کټ دادو چې څومره چې اکبرین وو پهلا امت ولا پهلا خلق وو خصوصا هغه کې احناف علما هغه شروع نه دارای وا چې به چې څومره عبادت ولا شیونه دي په دې منته تنخواه یا وظیفه وغیرہ او خوستل دا ټیک نه دي. ویلي چې مخکې خلق چې هغه سره د علماو قدر وو هغه سره د دین قدر وو هغه سره د دنیا د مر قدر نه وو او چې کوم خلق بو امامون وو کوم خلق بو کزیون وو هغه بو دیندار خلق وو نو الریډي بو بیت المال نه هغه ته تنخواه ملویدله او شری تور منته به هغه حساب نو بیا هغه چې وظیفه ما پوهه بیا متقدمین روغله لغوي چې دا شای ټیک نه دا شای ټیک نه دا اوس امامت منته مؤذنت منته یا تراویح منته یا اجرت دا خوستن دا ټیک نه دا. خو چې کله حالات بدل شول چې کله مسلمانونو کې د علم نه قدرې روغله او د علم چې دا د سره علم ونه وي سی تیر نکړه لکه نن وکسه کنا نن چې ته مناسب مدرسې نه روشي او لاس دولس کوله مهنت وکي او شپارز ایواکی بیا غي ته خلک چې دا نه پیږي
خو چې کوم سړی یونیورسيټي ته ځي یا کالج ته ځي ډیګري کوي به چې دا پړه لیکه ده لخ لعنت دی په دې منته چې بل هغه لیست ولا دا چې په دنیا کې یونیورسيټي کومه په ټاپ دي د پاکستان په 350 یونیورسيټیو کې ایوا یونیورسيټي نشتا خو خلک بیا پسې لګیا ده چې نه دا مدرسه دا یونیورسيټي ولا کالج ولا دا ډېر غوټه ډیګري دي او دنیا به هم یود لري چې د خلق نور ملکونه چیو اغه ساينسدانونو غټه غټه ټیکنالوژي تیارولې او د پاکستان چې تعلیمي ادارې وي کا یونیورسيټي وي نو جوان نسل په اغه کې غانا بجانا ډانس کول او اوس کورچی کله وی یونیورسيټي کې کنسرت وی کله بلې کې کنسرت وی کله بلې کې مجراوي باس شړې نره کټه غډيږي دا څومره ظلم کوي دا کوم دا نو جوړون څومره ظلم کوي دی وطن سره د پاکستان سره د خاور سره نو دی وجنا چې کله بیا د علم پستیر وغل خلکو قدر په نظر نو قتل حالات بدل شول بیا علما په دې فتوا ایر کړلا او وی چې به امامت چې دا د منه تنخوا ټیکټو مدرس ته مدرسې کې د منه تنخوا ټیکټو مؤذن دا د تنخوا ټیکټو حالانکه اوس تنخوا ایر کوي خو تنخوا چې وی اغا د پیله چې علما وی چې تنخیب نه خو هغه په دی وجه چې هغه وی چې دا څومره شوینه چې دی د عبادت دی دی اجر به الله ورکي دا سینې چې سړی دنیا اجر ته ورسي د دې اخلاص کې څه مسله روشي دی وجه نه غومنه کړي و خو لیکن اوس نن سبو نورا چې تنخوا خلو یا جماعت کې یا چې ته مدرسې کې به خلق مشتیای ولیکن دا د اخلاص خلاف نه دو دا کله د اخلاص نفي نشي په دې کې کله هغه مين واجه دادو چې و مؤذن تنخوا یو امام تنخوا یو خطیب تنخوا یو په مدرسې کې ټیچر تنخوا دا د عام مزدور نه حکاموي یو دمرا ویلټ سړاوي سرکار تورمنته اغي و ډیګري کړي یو سکالر وی اغي ته مختلف مراعات وی مختلف یو ټیبل منته یو لیست ته پروت دی مراعات کوری فری بجلی فری تنخواه فری علاج فری خو لیکن د امام سیب چې وی او تزره تنخواوي هغه کې چې دوی رز جماعت ترونه شي یا چې ته دول منځ کې نه وي چې امام سیب ته چی ته وي امام سیب دی به نو کار دی نه یو که کومه کړه دي ته تمه احسان غنا کنه مې وکړه خپل ګرځا دا ټول مرجا مې د موب سي نه دي کړي نو بهر حال علما سره نو په دغه جواز منته علما یې چې څه شدي نو تنخوا اوس چې دو حالات بدل شول اوس دا شی نه چې دا جایز دي ولا تشتروا بیاات ثمن قليلا وایا فتقون او تاسو ما خو مو ایتونه په لړ وانت سامان منتي وایا فتقون او مون وډر شي نور اجرت ال التراویح هغه مده مسله شتا رمضان کې به تقریبا بیانو واخر دعوانا ان الحمد لله